أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسات کی بیان دو وصیت کی ببارد مال کی څومره مال په کوم اندازه رب تمدار مخه د نفس خبر ذکر شو اوس د مال وتبا الله پر کړی شوی دی علیکم متاسو شکل نږدې شو تاسو له الموت اسباب د مرګ ان ترک خیرن کده پر خودلې مال خیر قران کې هم منګانو مدرسې دی مقام کې مال څومره مال بس سرشار اور برابر شیوان داس لګولې شابل او شابل چې شپر کړی شوی دی وصیت چاله به سړي کوي للوالدین الله دې مور او پلار لرا قربانا الله بالمعروف دې شرط برابر حقا للمتقین دا خبر ثابت د تقوا والا وصیت خو وارث لکېږي نه مفسرین جواب کوي چې دې مراد هغه وارثان چې هغه حقدار د میراث نه دي لکه نواب شبد لیکلي دي یا اول وخت کې داو لیکن ورسره به شکم حدیث د نبی راغلی اسایت یو منسوخ کی لیکن ظاهر اول قول وسوي چې وصیت دی وارد په دې کې ترمیمونه کې صفا بیان کړي خلق له فمن بدله الله شاشدا وصیت بدل کې بعد ما سمعه ور سیدنا شاور ادلی نو فانما اسمه دغه ګناه په هغه چاره چې بدل کې ان الله سميع عليم الله اورې په دې څنګه دلته مشورې خبره وانه ځکه سمع ویلي د وصیت ومن بدله تبديل سمانا بالکل انکار وکړو ای زه چې باندې وصیت کړو د کم معرفي کې اکړه یو چاله منسوبه کې بل ټیک د کله کله د امړې چې وصیت کې دا ظلم کوي یره اسمان اعمال دې په دې باندې پلانې کارو کې د ګناه یو چاله ډیر وصیت کې بل کم دې کې الله ترمیم کولې شي هغه مور شو اسمان ورسو سینما جوړه کړه جوړ کپای جمعات مدرسه یو بچی د زیات شو وصیت کړو بل لکم الله ویدام برابر کا خیر دی فمن خاف الله چو شیریږي د وصیت کوونکې نه جنفند ميلان او اسمن یاد ګنا واصلح بینهم درې ما بین کې جوړ جاړه وکړو فلا اسمالی ګنا پینشتره ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی ما په دې کې څنګه ته اصلاح کړی دا ورسات الله اوس بل حکم ذکر کې دروژې حاصل بدای د نفس ساتول د کنټرول اول د لپاره بل ښه طریقه روزه دغه انسان نفس کنټرول کی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو پرس کړی شوی علیکم الصیام پتا شو باندې روزه دغه معنا د امساک اصطلاح کې خوراک او ساکو جما عام گناهون نظام بندول کما کتب لك څنګه پر کړی شوی او هغه چا من قبلکم چې کوم تاسو وړاندې لري لعلکم تتقون در پاره شوی ریګه د الله نه دې ته ویل شي پیدا دروشي تشبیه په نفس پرزید کې یا په عادت کې دیش پاغوم وی خو لیکن منزوس له ورسولې د وړي روشه به شي ملواړه ولا بدل عوض کې به شنور یو ځای کړي خاصی نکري کله به ته مخ ونی ولا کله تیرستا حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چا چې روزه ونی ولا د رمضان د قیام الله له کې د انسان له ټول ګناهونه الله معاف کړي بدر نور سره بلا مسله د فرضیت را دویم کال د هجرت تتقون لفظ کی اشاره دی چې انسان رجوع ولا په دې کې انقلاب رانه غلا ودا قبلي ګمنا د دې وجنه اهل علم فرمایي چې پیدا د روزي ا تقوا د انسان په دې ژوند کې انقلاب راتلل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې کله بچا باندې روزه تیر شي او د بخنه ونکړ شوی د اصله د الله برباد کی جبريل خیره وکړه ما ویلې مين دلته عبارت ده صوم ایام
ونی سي الله ورځ معدودات شمار کړی شوی ډیر شي نه هیڅ وسو حکم د سفر او مرض فمن کان منکم مریضا سوشی بداس کې نه جوړا او علی سفر یې په سفر او روزه ونی ولا فعده من ایام اخر لازم ده په زمان شمیر د نور ورځو چې ارسل خړل او الله لور کی وعلى الذين وسبل حکم ذکر کوي یو سره ده طاقت لري دروشه الله په دې ورکی وعلى الذين وفاق انسانانو باندې طاقت نه لري الله په دې عام د مسکین دا دلته خو لیکري چې باغ چا طاقت لري جواب دا چاول وخت کې د اختیار او روزنه شو کې فدیه ورکړي ورسه ویلا منسوخ شو دوی عبارت پر دی الله یتقون طاقت نه لري یا حمزه لپاره د سلب شاویر دې دا معنا چې کله انسان باندې روزه توق جوړيږي شیخ الاسلام ابن تیمیہ او شاوری الله سے فرمایي اصل کې آیات تعلق لري د سرسایي سره الله چې کوم انسانان تعلق طاقت د سرسایي لري وردی کی چني لري به مور کوا فمن اغه چا الله چې کار دنه کوي کې په خوشاله په هو خیر الله اند دل غره دي ټیټه کارونه به په کار دروشه کې واز روزنه تلاوت نوافل قران سره ملګرتوبه وان تصوموا الله کروشه مونږ ولا خیر لكم دا تاسو لغره دي ان کنتم تعلمون کې پوهیږي په پیدو دروشي معنا ور وخت کې د اختیار روزنه شو کومه ته الله کو دي ولا خیر ده یا په سفر کې روزه دی ونی ولا او کو خوري کو دي ولا غره ده سبب عام خلک بوزي به تعالی ګرانش یا نه جوړ لدا حکم دی ورسات کې الله وسدي روزي عظمت ذکر کوي د قران د وجه شهر رمضان شهر دا معلوم میشته کنه رمضان کې معنا د سوزولو ده دلتم دا ګناهونه د انسان سوزيږي ورشيږي یا خاص کر هغه باران چې وشو د زمکه نه بڑا سوچت کی روزه چې تیر شي د انسان د ګناهونه ختم کی الذي الله يا غمش انزل فيه القران شيء نازل شوی قران څنګه نازل دی قران خو درش کاله د میشه دوی شروع کی ابتدای شوی دا یا نازل شوی په دې کې قران درې په پرسیت یې دې کې قران نازل شوی دی د عظمت د وجنه یا لوح محفوظ پر راغی دغه ځنه اعلان راغی ورو هدن للناس الله قران هدایت در پاره د خلقو خار دلیل دی د هدایت نو الفرقان او د حق او باطل جدا کولونه مخکې تقوا ولا هدایت دلته وی عام انسان قران د عام لپاره دی خو پیدا غویلی ورسمه من الهدى او مخکې مهدن ویلی اصول فروع یاره مخکې خلقو لپاره درسته ومن شهد منکم الشهر الله چې معلوم کړ تاسو نه داخلي دل درې میشن روزه دیونی شي شهید منا عالمه یا فمن شهد شو سره حاضر شو تاسو نه دې میش لای ته یې کې روزه نه ده بل چې الله داخل روزه دین الله روزه شه آیات دلیل په دې چې کله تعالی چې اطلاع درکړي چې میش دا بس روزه نه سات دا ضروري ده چې هر سړی به معلومه بس جاهلان وای نه ما په خپل سترګونه دلیل مفسرین د آیات کې پیسې خرج کړي فمن شهد لا من چا چې معلومه کړه چې معلومه شوا چې روزه داخل لا کتا پستر ګوري دري یو کني لري ټیک دا حدیث کې راغلي روزه ونی شه د لیدلو دا او ماته کې د لیدلو نه هغه اغلب مراد دی د ارسل لیدل پرې کې ضروری نه دي ومن کان مریضا الله سوشینا جوړه علی سفر یا په سفر روزه ونی ولا فعده لازم ده په زمان شمار د نور ورځو من ایام اخر د نور ورځو شمار لست خړلې او کښل دی خړې وصلی زکه سفر کې درمانه روزنه لازم هم شګران نشي یرید الله الله غواړي بكم اليسر بتا سو سانتیا او نو غواړي بكم العسر بتا سو باندې تنگسیا چې سفر او مرز کې درمانه شي لازم نبی اولی مونږ باندې قضا راوړي بل دره پارا چې تاسو پورا کوي عیدت الله ویلوی بیان کوي د الله علامه په هغه طریقه حدا کوم چې تاسو الله خودل کړي
مکبرون مراد د الله لوی ده څنګه دا مراد عام تکبیرات دي ولعلکم تشکرون وبلدر بار شکر نه کاروبا شکر وبا صلی الله علیه ورسا کې باز خلکو نه کمې زیته شو روزه کې رسول الله صلی الله علیه یا رسول الله مونږ د الله نه دعا غواړو لري دې کې نشته دی الله وی نشته سبا نشانو سوال کړو یا رسول الله مونږ د الله نه سوال غواړو لري نشي وي او کنيش دی اوري وي الله جواب دریم قول باز مفسرینو ذکر کړي و اذا سالک چکل سوال کوي استانا عباد زما بندگان زما مبارکه نفئني قریب زړه نږدې زما بارے کې پښتنه کې جنج دیم په اجابت کې په دعا قبولیت کې سوال دا چې الله په عرش برابر دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي د مثال چې لکه سپوږمۍ مدار کې ګرځي او هر چاره نږدې ده یا انوارو یا لاره په عرش برابر هم دې نږدې میکنه آیات دلیل به دي چې انسان الله نږدې کېږي د لپاره اساسي سبب روزه وجيبو ز قبل او ما دعا کون کې زیاده ان شکر ما آیات کې دعا مانو غواړي ولی استجیبوا لي معنا خبر دي اسما او منظمه طاعت دیو کې او مبالغ ایمان راوړي لعلهم يرشدون شاید مقصد نو ورسیږي سوال نو خډيره دعاګانې کو قبلي کینا جواب کې دې شله آخرت له ذخیره کې دویم کې دې چې مصیبت د دنیا کې ورن الله لري کې مونږه بل شاید دعا زموږ نشته او داس کړي کیناسلې صفا جامع مخکې منځ کول مال لګول اخلاص سره حرام او نزان ساتل د قبله په طرف باندې کیناسل ګونډه ما ته ول سنو چې تول خاص کړ ترغو د الله حمد په نبی باندې درود د الله نمونه زیر دعا پیژندل وخت دعا پیژندل تکرار په دعا کې زړه د تل نه رسل مؤمنان له دعا کول په خپل جرم باندې اعتراف کول الحاح کول تاکید د الله د حکمت نو مخالف نه یو امین ویل شپږ سروي خدا بوله مولي کړی دي ورسات کې الله وسسنته بیانې مخکې عادت دا و چې د ورځې خروجه وا د شپې بکله او د شپې به روزه شوي عمر رضی الله اراده وکړه چې زلالم د شپې په جماعت کوم شي بيبي سره چې ګور او دوا ابي ابن كعب د قشام صلوات الله ایتونه نازل کړ د ایتونه حاصله چې د شپې تاسو نه بستري خوراک وساکار څه جایز دي حل حلال کړی شوی دی لکم تاسو لا پښپد روزه منار رفس جما قران د ادبي کتاب دی جمع ونه ویلي ځکه ادب نه کار واسو اله نسائکم سازو د بیبيانو سره دینه مراد جما یا هغه شی چې هغه اسباب د جما جوړیږي دوايي بیبي سره خبر او ناس ته ولاړه الله د تاسو له حلال دو جایز دی وسوجه بیانې ویهن را ببینش دی الله استاذ په ار جامه را او انتم تاسو یې دوی د پاره جامه یې لکه مقدم کې وجدار خطاب دی سره دی دا خز الله استاذ په ار جامه را ته دې خز د پاره جامه یې خز سمون د پاره جامه را لکه څنګه چې انسان جامه واچو نه د پاره زینت دي زنانم چوادو کې سړې چوادو کې نه د پاره زینت دي دا دویم قول علماء ذکر کړي یو بل جامه معنا دا جامه د بدن سره انتهایی زیات نږدېواله نو د کجو خاون مابین خصوصي تعلقي حدیث کې راځي بار بار خلکو له بیانای دی باندې انسان له اطمینان راشي نو په ځانانه باندې انسان له اطمینان سبب د گرمایش دی ځنانم سبب د گرمایش دی حدیث کې راځي عائشہ رضی الله عنها فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم مالوی ویلی لیدف بی معنا ما سره ویځه شو د ځان د گرمایش ته پاره الله دې تاسو لپاره جامه تاسو یې دی اوس ویل علت بیانې د شپې تخفیف مې زکه وکي چې انسان نه خامخا کمې زی تیرونی شي علم الله الله تعالی معلومه کړي وانکم یقینا تاسو به خیانت کې واچو خپل ځانونه تختانون انفسکم چې الله مومنه کې به نه کارو شو خیانت شروع کړه فتاب علیکم الله تخفیف تاسو باندې راو سو وفعنکم اساسا معفی وکړه فالان باشرون نو اس الله جماع کوي
تاسو دا جایز دي وسوي چې انسان واده کوي جما کوي مقصد خو خواهش پرستی نه د نیک بچي دعا بعض انسان صرف خواهش پوره کوي وابتغوا ولټوي ما شئنا كتب الله لكم چې کوم الله تاسو مقرر کړی بچي دیم دا من ټول وخت دی لور کوما الله د شپې تهجد هم لکوا درې مفسرین وایي چې کله انسان جما کوي نو په کار دا چې شریع اسکار اول کې وایي چې کوم شرط خو درې اهتمام وکړي وکلو خوراک کوي واشرب مشکل کوي حتی تر دې تبین چې کار کړی شي تاسو نسبن خد تورنا من الفجر جسار دی صحابیو بارک لانی دوه تارونه چې سپینو تور خوراک کو بار چې وته نور راختلو حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم دی ویل دا خود شکارو نبی صلی الله علیه وسلم سره خوشتبی وکړو دومره پلم بالغ ته ټول اسمان او زمکه اعلان وکړو مشرق او مغرب دینه مناسب صادق لري نیو کې د امین د پاره تبعیض او بلکې د بیان ثم اتم الصيام الله به پورا کې روزه ال الليل تر شپې ولا تباشرهن وسوي چې کله اعتکاف کې جما بنه کوي ټیک د کزر خوان راتلی شي د نبی صلی الله علیه وسلم خوان رااله ام سلمہ عائشہ رضی الله عنها سر وغيرها د اورته منځو ولا تباشرهن الله جما کوي د دې زنانو سره وانتم بدشال چې تاسو اعتکاف کوونکی جمعهتونو کې جمعات کې پاتې کې خاص کر رمضان او سنې لشي په دې دار چې انسان د ځل په الله راټول کی او دې باندې موږ تاسو پوهې نه یو به حدیث کې راځي چې درې جمعاتونو کې اعتکاف کې نور کې نه جواب داري آی کې اعتکاف اولاد په نسبت سره د نور لا نور ټولو جایز دي حدیث کې راځي چې اعتکاف منزل جامع کې دویم شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن حزم دې فرمایي چې چا نزل کړي چې موږ به اعتکاف دی کو نه به رضان رسي درې مې باندې سندن علماء کلام کړي اپ دې طریقه زبیر علی شیخ لیکلی دي چې کې راوی سفیان هغه تدلیس کو کله د ثقاتونه او کله د غیر ثقاتونه بل هغه وخت کې بیت المقدس مسجد اقصی او بیت المقدس هغه د دشمن په لاس کې دا خو عمر رضی الله په وخت کې په لاس راغی نو حاصل لا چې ارجامي جمعه کېږي وسوي چې ګوردا عمل کرا ولای تلک حدود الله اذا الله بریدونه دي منځ د کېږي دی لړا کذالک یبینو دقشان بیان یلا ایتنا للناس د خلق لعلهم يتقون در پار چې داخله د الله نه ویریږي ير د الله نه الله په کار ده ورسا کې بل امر حاصل بدی د خلق مالونه الله یې متلف کوي مې برباد وای پناروا طریقو رشوت غلا ډاکا وغیرہ ولا تاكل الله مخري مالون اساس بينكم ساس ما بين کې پناروا باندې غصب دې ډاکا دا رشوت ته بلبل اورل مکوي بیا په دې باندې حکام ولا پر دې مال د خپل مال د وجه د رشوت نه سارا والاندې ټیک کستا مال خپل تلف کوي د خلق او تا رشوت ورګي خرطبي کتابه جائز دلته کې معنا د بوکي او معنا مال جوړندول حدیث کې راځي کنه رسول الله فرمایي د باندې الله لعنت سوچ رشوت ورکې او سوچ اخلي مقصد وسه کوي دي لتاكلوا شو اخرى سيسا من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاسم بغنا وانتم تعلمون تاسو اهل علم او خلق الله ولدا کار کوي ورسا کې جواب د بل سوال دی خلق نبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه یا رسول الله دا هلال د درې ورځې د میش کله نری او کله ډبل دا ولی الله جواب وکړي د جواب حاصل دا چې د حکمت پوښتنه وکړي دین ویلي جواب علی اسلوب الحکیم څه مطلب کله کله مخاطب ته نه دی شي سوالو کې تر شي جواب ورکړي چې داغه ضرورت اغه لې د هر خبره جواب ما سم کو چې کوم سوال کړي دي یسالونک الله داخله ته پوښ کې استان عن الاحل په بار د هلال کې څنګه نری شو کله ډبل قل ورته وایا سوال چا کړو سوګي معاذ رضی الله یو بل صحابي او سوګي نعام خلق هي دا ډبل والے نری والے چې مواقیت للناس دا سبب دی لپاره د وخت د معلومولو د خلقو د حج مهم عبادت ته کنه څنګه دا راوړو
بل مسله حج کې وا چا چې دا ویل صحابه پرېشي باندې پویدل نه دا خبره غلطه صحابه په ټول انسانانو کې جوړ خلکو علما وش دي په بل رسم باندې الله رد کوي دوی به شکل حج دتلنو کورون نبوواته بیا باش په دیوالو راو ته دی ګوننګار لاړ شي غندنش یا به چې سکارو پاس براو غت आवाज به کوي د اعتکاف په حال کې الله وشي درازه کورلا وليس البر الله ينذني كي بان تطلب بيوت شراش کورون لرا د شاګاون ولكن البر نيكي من اتقى غد شد الله نو ويريږي تاني کیدا اخو دې خوشینو کې زمان الله سلیکی نه ده او اطلب بيوت الله وراش کورون لرا د دروازونه اطلب الارزاق باسبابها رزق سبب وګوره واطلب بيوت من ابواب هذا معنا د قران تفسیر لا وخت کې راوړاندې شو علماء لیکي چې پویږي صرف نحو وغیرہ دی باندې سینې ځان ګډوډ نه کی مسله واقع بیانوي چې علم دی ور باندې مسله علماء ته پوښي چې قران او سنت په همانی پوي واتقوا الله ذل نو ویریږي لعلکم در پار شي کامیاب ورسات الله واس ترغیب ورګي قتال لا اګه څلور خبري امر د قتال مقصد د قتال اهل د قتال او آداب د قتال وقاتلوا جنگيږي کله وي تاسو له اجازه را کله وي جنگيږي فی سبیل الله اذا الله بدلار کی لعلی کلمت الله اذا الله د رضا لپاره چا سره وجنگيږي الله وصلی الله اهل ذکر کوي الذين انسانون سره يقاتلونكم شيء سره جګړه کوي آیت دلیل په دې زنانا ماشوم او ګډا دوی تی مستثنا دي چې دا کچرته د کفارو سره پرای کې شریکونه بیا موجود شي لیکن کچرته تا پر کفارو باندې عملیات او تعرض کو په دې منځ کې به دالان کلی باندې برید دي شته د اعدام معاف کړی دي دې فدیو کفارم در باندې به نشتا وسوي تجاوز مکوي چې ابتداء قتل شروع کړي یا مسلمان کوي مړم چې وجر نور پرې دی وګونه پوز وغیرہ د دې مکټ کوي وجدارا ان الله يقين الله تعالی لا يحب المعتدين من نکیدا چې سره تجاوزین دي وسو چې کوم ځای کې مولا اند کړوي ولې ختمه کوي دلته چې تاکید درې مخکې حکم او وقتلوهما لا يوجه داخل شرط مشرع اند کړو واخرجوهم مباسد اذا غزن چې تاسو استریي انه سو اخرجوکم کم ځنه چې تاسو استری معنا مکا نبی صلی الله علیه وسلم بار کړو یا وباسد دیو جن تاسو استریي کړه تاسو څوک وباسه الله نو تم هغه وباسه لري کا وس د خلکو ویل چې تاسو د قتل او قتال کوي داخله حرم به عزت جواب تاسو شرک کوي د دام به عزت کړه پلی به عزت له ګوره الله دې بل نه ګوري دې بل له ګوره دې خپل له ګوره نه والفتنه د شرک پر حرم کې اشد من القتل ډیر سخت دی د قتل نه په حرم کې تاسو شرک کوي مونږ وژل کوو زموږ دا وژل به دومره وبال نه لري ګساسو څنګه ول د مؤمنانو یا اړول د مؤمنانو په پیسو باندې وصلی ادب راکړي ولا تقاتلوا کی معنا د دې دا جګړه مشروع کوي د دې سره په خوانه مسجد حرام کې حتی تر دې پورې چې تاسو سره جګړه به شروع کی فان قاتلوکم الله یکساو سره جنگ شروع کینو فقتلهم به وجنی داخل د حرم کې الله به جنگ وکړي دفاعي جواب شته عبد الله بن زبیر به دومره سخت مقابله وکړه چې جګړه کې سبیت الله مراونه ډېدو ورو غرزدو لګ سره چې پریدي دینه الله یک داخل د حرم کې ولې نه به جواب وکړه دغه شان جزاء کافرانو الله وي وس ترغیب توبه لا فإن انتهوا کدا خلق منع کړو شو الله د کفر او شرک نه چې قطب لیکلي دی بدا مقصد نه شي قتل لینه کوي قتل هم نه کوي د مؤمن کفر شرک وغیرہ دا یو هم نه کوي فإن الله يقينا الله تعالی غفور بخون کړي رحیم مهربان ورسات کې مقصد د قتال او جواب د سوال سو اخبر به د خلکو سره جنگي ګو الله او شکر د الله پس مکه باندې اسلامي حکومت راغی مفسرین د آیات په تشریح کې لګي افسوس په حال دا غچا
شاغه د کفر د حکومت د لپاره کوشش ومنډه کوي الله وي دې لپاره وکړي جګړه وکړي د دوی سره حتی تر دې چې موجود نشي فتنه تنگول د مؤمنانو شرک شي دین خاص الله لرا فإن تاو کدا خلق من شو الله نه به تجاوز مگر په ظالمانو تجاوز منی مگر په ظالمانو څه معنا دلته عدوان الله کینه مشاکلت نه ذکر کوي که ظالم انسان برابرۍ نه الله غل گزار پکار دی ګورو ساعت بارک علماء درې قول ذکر کړي یو دا شکل صحابه صلح د حدیبیه کې منا شو الله تسلی ورکړه ټیک د تیر کال منا شو ویرا روان کال چراغ لې د اجر بدر کم لګره تیر کال خپه کېږي ولی دویم صحابه سره یې پیدا شو کوم را روان کاجو اصله دشمن باندې بریدونه کې دي او مېش کو الله منا کړیو الله او چاغي ادب نه سره واستاو سره اجازه نه جنگ کوي دریم اصل کې د نبی صلی الله علیه وسلم باز ملګریو په سفر باندې روانو دي کې دا مېش د عزت نه دا ګمانو کو چې مېش پوره شي وي یو سړی په کې اوجلو دوی قیدین کړي و تختیدو اې د خپل قیدی لپاره فدیه راولې غلو نبی صلی الله علیه وسلم له خطر راولې غول ته خو خلک منه کوي چې دې مېش احترام ساده خپل څنګه جګړه کوي دې آیتونه کې الله جواب وکي تاسو لحاظ نه ساده مجاهدین سره لحاظ وساتئ سوال پیدا راشي د مېشو عزت وسم باقی راو کنه یو قول لا چلا راځي قول لا چي دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم شکل حجۃ الوداع کې تقریر کوو بس دې مېش حرمت ثابت دي بډې لحاظ ساتي الشهر الحرام الله مېش د عزت په مقابل د مېش د عزت کړه او نور عزتونه برابر دي سمانا کوي لحاظ ساتي تاسو هم ساته غني ساتي الله غم مکوا جمع راړو معنا د کعبه عزت د مسجد حرام د دې میشتو او فمن اعتدى الله چا چې تجاوز وکړي په تاسو نو وکړي تاسو برید علی پاغه باندې ورسره قرآن کې راشه الله صبر ډېر بهتر دی بمی سماعت دا پشان دا چې تجاوز کړي په تاسو باندې زیاتهونه کوي معنا خپل انتقام الله یو په پورا معنا والا او اتقوا الله ويرګ الله نو په شي یقینا الله تعالی چې مال متقین تقوا والا سره دی خاص معیت الله تقوا ځان کرا ولا بس اسباب برابر دي ورسره کې ترغیب د انفاق فی سبیل الله له حاصل ده jihad وکړه کیږي چې مجاهدین باندې خرچو شي کنه الله خرچو کوي وانفقوا خرچه کوي د الله په لار کې او مغرزوي د خپل ځانونه به ايديکم په خپل لاسونو باندې هلاکت لرا دې څه مطلب به ترک الجهاد جهاد چې پر ځای نه هونه کې الله ځان نه برباد کی دویم به ترک الهجره چې هجرت فرض هونه کې الله ځان نه برباد کی دریم به ترک الانفاق مجاهدونو باندې خرچه نه کې الله ځان نه برباد کی څلورم حجول ځان مغرزوا د بیبي انصاری ملګریو هغه دشمنانو منځ له ورود انګل ځان ټوټه کینو خلکو په اعتراض وکړي د خزان مړ کې ځان حلاکي هغه وی اسه کې تاسو د آیت مقصد باندې پوه نه یې دې آیت مقصد داري صحابه ویل یا رسول الله مجاهدین کامیاب شنو بقرار خپل د دنیا کاروبار کول کړه اوس داخله کاروبار کوي الله یې تونه نازل کړ جهاد پر ځای او ځان د حاضر نه کې الله ځان د برباد کی هر چې دشمن منځ کې ځان ټوټه کول دا خو به جدا خبره ده ته اوچت ایمانو واحسنوا احسان کوي عمل د الله لپاره یقینا الله مینه کوي د نیکانو سلام دې جنو سوز د حج مسله بیانې حاصل داري الته ویل جهاد وکي اوس وی جهاد مقصد سره لپاره مقصد بلې کې دار چې د حج مرکز آزاد شي واتم الحج الله پرګه د حج عمره لله خاص الله لا سمانه شکل دي شروع کی یا چې در باندې الله رحمان راځي الله پوره یو منه حج کې معنا د قص عمره کې زیارت په ټیک د رمضان کې چې کله انسان عمره لاله شي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دومره اجر لري لکه حج دې جداواله به امتیاز تا اوس وایي چې کله بند کړی شي نو سبا کې پاین احشرتم الله کما نه کړی شوی احصار به عام دی بعض خلکو یې صرف جګړه مانه شي حدیبیه والا خلک په جنگ منه و ظاهر دا منه عام نو هغه چې آسان یا الله ابن الحديد سروي نه غراولېږي مخرج د خپل سرونه حتا يبلغ تر دې چې ولشي سروي محل زیاده حلال اله
دغه به دوه قول دی یو قول لري چې کله ته پایځه کې وي حرم کې داخل کېدنه نه سر به ورسره خړای او کته منه کړې شنو په هغه وخت کې چې دار ذبح کړه یې صرف هغه وخت معلوم دی چې روز به شهر شیدلې فمن کان منکم مریضا سوچ شي بداس کې نه جوړو به اذن پاغه ضرر د خپل سرنا کعب بن عجره او صحابي د سر کې حشرات شي وو نبی صلی الله علیه وسلم ته تار تکلیف نه درکې ویواله نه ویل کړه وڅو کوم به فدیه ورکا لازم ده فرمانه الله فدیه من صيام درې ورځې روزه او صدقه نه درې سوا صدقه او نسک قرباني او ګډ کډالار کا بس خبره جوړه کله چې امن کې شوي فمن تمتع الله چا چې پیدا واسه په عمره ال الحج دي حج درا قران دیو تمتع دیو افراد درې قسمه حج دي قران دا معنی چې عمره او د حج دواړه پایو احرام تمتع دا معنی چې عمره انسانو کې مینا وغیرہ دي زړه لاړ شي غي نور څه به د حج مسله برابرې افراد واځي د حج مسله نو هغه چې آسان یا الله من الحديد سروي نه غزان سره بوزي وشو سره د هغه سره سروي نشته کوي بس فمن لم يجد الله چا چې مونږ نه کړو دا سروي نو فصيام ثلاث ايام روزه دی ونی سیدا درې ورځې په حج کې وسبعه نورجي اذا رجعتم شکل را علي تلك 10 كامله د الس 10 كامله تند ولي ویلي چې څوک داونه وشي دا درې په دیو کې داخل دي وذلك لمن دا حکم دا چاره پاره د لم يكن اهله جنوي خاندان دا حاضر د مسجد حرام کې بار نه کله چې آلته ای باندې دا حکم به نشته وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه وسلم